السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو څه وخت کې ما مخکې تقریبا یو میاشت مخکې چې کوم دی ما څه ویډیوګانې جوړې کړې وې د ماشومانو د تربیت په حوالې سره په اردو ژبه کې، او هغه خلکو خوښې کړې مې، خو ما ته یو ورور به یې دا خبره وکړه چې وایي ته دا او زما خپل هم ذهن کې راغی. اوس ماسخوتن دی، ناوخته ټایم دی، تقریبا 11 بجې دي، کتاب مې کتو نو دا خبره مې ذهن ته راغله. مې ویل دا خبره چې کوم دی پښتنو ورونو ته وکړو چې پښتانه چې کوم دی هم د دې خبرو نه فایده والي. زمونږ زیاتره اډینس داسې دي چې په اردو نه پوهېږي. د ماشومانو تربیت چې کوم دی د دې حوالې سره چې کوم دی ډېر کتابونه هم لیکلي شوي دي او دغه کېږي نه. ما اوس چې کوم دی یو کتاب کتو د ماشومانو د تربیت حوالې سره چې کوم دی یو تحریر و، په هغې کې زما ډېر زیات خوښ شو. اصل کې زمونږ خلک چې کوم دی دا غواړي چې زمونږ ماشوم چې کوم دی تعلیم وکړي، زمونږ ماشوم چې کوم دی یو ښه تربیت کې لوی شي، هغه چې کوم دی یو ښه انسان دې جوړ شي، د معاشرې یو ښه فرد چې کوم دی جوړ شي، د هغه نه یو ښه پاکستاني چې کوم دی د هغه نه جوړ شي. خو مسله څه وي؟ مسله دا وي چې مونږ هغه ته هغه ماشوم ته ماحول چې کوم دی هغه شان نه پرووایډ کړي. ماحول زمونږ غلط ماحول وي او مونږ غواړو مطلب ته وکړې یو شي او ایکسپیکټ کوې بل شی چې بهی ما دا پلانکې شي کرلی دی، شولې مې کرلي دي او بیا چې کوم دی ته د پټي نه غنم غواړې. داسې چې کوم دی دا ډېره ګرانه خبره ده. زمونږ زیاتره چې کوم دی معاشره کې داسې کار کېږي چې د وړو تربیت نه کېږي او ایکسپیکټیشن چې کوم دی امیدونه لوی لوی خبرې کېږي. د ماشومانو تربیت حوالې سره چې کوم دی زه به دا وویل غواړم چې ماشوم باندې ته سبق ویل غواړې یا د هغه نه یو ښه انسان جوړول غواړې، نمبر 1 خبره زه په دې نننۍ ویډیو کې تاسو ته صرف یوه خبره کول غواړم، نور خبرې به چې کوم دی بیا په نورو ویډیو کې کوو. دا یوه خبره ډېره زیاته قیمتي ده چې ماشوم ته تاسو ماحول چې کوم دی ورکړئ. ماحول څنګه ماحول ورته داسې ماحول ورکړئ، یو ښه ماحول د غلطو خلکو نه لرې وساتئ. نن سبا زمونږ معاشره زمونږ چې کوم سوسایټي ده ډېره زیاته غلط طرف ته روانه ده. زما په خیال نن سبا چې کوم دی د یو ښه خبره دا ده چې ماشوم ځان سره لاس نیولې جومات ته که بوځي، جومات ته مسجد ته، نو هم چې کوم دی ځان سره لاس نیولې بوځه او لاس نیولې واپس راوله، ځکه چې ډېر زیات خراب حالات دي په دې خراب حالاتو کې. او چې څه قسم اکټیویټیز دي په کور کې کوه. کور کې ماشوم سره چې کوم دی یو فرینډلی ماحول جوړ کړه، یو فرینډلی خبرې د دوستانو په شان چې کوم دی ګپ شپ ورسره لګوه. ځکه چې که ته هغه بار پرېږدې نو بار به هغه ډېر زیات خراب چې کوم خلک دي هغوی سره به یو ځای شي او یو د معاشرې یو خراب فرد به دې جوړ شي، یو خراب پاکستاني به دې جوړ شي. د ملک دپاره به هم چې کوم دی ناسور وي او د هر څیز دپاره به هغه ناسور وي، او ستاسو د کور دپاره به هم چې کوم دی ډېر زیات هغه بېکړه وشي. نو نمبر 1 چې کوم دی دا څه خبره ده، د ماحول چې کوم دی ماحول هم چې ته څه قسم کار غواړې هم هغه شان ماحول به چې کوم دی ځان ته جوړی. یو ماشوم نه ته چې کوم دی دا ایکسپیکټ کوې چې دی یو ښه تعلیم یافته انسان جوړ شي، نو هغه چا سره کښېنوه چې څوک تعلیم یافته دي. صحیح شو؟ که مثال په طور ته چې کوم دی غواړې چې زما ماشوم دی یو تعلیم یافته یا یو ښه کردار جوړ شي او ته ماشوم پرېږدې یا ستا ماشوم چې کوم دی کلي کې یا بهر چې کوم دی چرسیانو سره یا داسې غلطو خلکو سره یا داسې کسانو سره چې مطلب چرس سګرټ وغیره څکي، نو داسې نشي کېدی. داسې به ډېره زیاته ګرانه شي او بلکې هغه نه به یو غلط سړی وځي، یو خراب سړی به ترې وځي. صحیح ده؟ نو کله چې تاسو د ماشوم د تربیت حوالې سره کوئ نو لومبنی شی چې کوم دی ماحول دی. صحیح ده؟ ماحول دی. دا خلک چې کوم د دې یو مثال تاسو زما د ذهن کې راغی، دا خلک نن سبا چې یو وایي انګلیش ژبه زده کول دي، بل انګلیش زده کول دي که نه. زده کول خو اسان دي. څنګه اسان دي؟ اسان داسې دي چې ماحول کې ته 2 میاشتې 3 میاشتې تېرې کړه ته به انګلیش ژبه زده کړې. دغه شان چې کوم دی زموږ دلته خلک 14 کاله تعلیم وکړي او انګلیش ژبه ورله هغه شان صحیح نه ورځي، صحیح پراپرلی طریقې سره نشي ویلی. ولې؟ هغه ماحول کې نه پاتې شوي، د انګلیش ماحول کې نشته. ما ته خپل ځانې داسې کسان معلوم دي، بلکې زموږ په ریلیټیو کې دي چې هغوی دغه کړي دي، سبقونه یې نه دي ویلي، مطلب انګریزانو سره ماحول کې پاتې شوي دي، هغوی له انګلیش بالکل چې کوم دی خو د ټاپ انګلیش ورله ورځي.
نو اول ماحول چې کوم دی دا ماشوم ته برابر کوي. صحیح ده، کور کې ماحول جوړ کړي. زمونږ زیاتر کورونو کې اکثر د کور کې ماحول خراب وي، مطلب کنځلې وي، یو څه بل څه د ایجوکیشن خلاف او د یو څیز او بل څیز دا نو ماشوم به چې کوم دی خامخا د غلط اثر اخلي. صحیح ده. بل تاسو چې کوم کار کوئ هغه چې کوم دی ماشوم ګوري. د ماشومانو باره کې دا خبره ډیره زیاته ضروری ده او دا ګڼل کېږي چې کوم دا اوس ما په دې کتاب کې هم دا خبره واورېده او ومې لیده چې بهی ماشوم چې کوم دی د اوري نه، که ده ته وایي چې دا کار مه کوه نو دی به هم هغه کار کوي. د ماشوم چې کوم دی د باره کې دا خبره مشهوره ده. ماشوم چې کوم دی ګوري چې ته څه کوې، هغه دی بل ورځ به دی هغه کار کوي. چې تا نن یو ښه کار کو، صحیح ده، او ده ته په هغه ښه کار باندې ولیدې یا یې روزانه ولیدې، مثال په طور باندې ته یو ښه کار کوې، د مشرانو عزت کوې، نو ماشوم تا ته ګوري، ماشوم هغه شانتې کوي. د ماحول چې کوم دی دا په انسان باندې ډېر غټ اثر پرې باسي. د ماحول انسان ویل کېږي چې انسان د ماحول غلام دی. صحیح ده. نو که چېرې تاسو خپل ماشومان څنګه جوړول غواړئ، که چېرې تاسو خپل ماشومان چرسیان بنګیان جوړول غواړئ نو بالکل چې کوم دی تاسو د چرسو د بنګو ماحول ته غلطو خلکو سره یې پرېږدئ. که چېرې تاسو وایئ چې یو ویل ایجوکیټډ پرسنالټي دې جوړه شي، د معاشرې یو ښه فرد جوړ شي، یو ښه پاکستانی دې جوړ شي، نو هغه چې کوم دی د تعلیم یافته خلکو سره، صحیح ده، او ښو خلکو سره چې د چا خویونه ښه دي، اخلاق یې ښه دي، تعلیم هم چې کوم دی په څو قسمه دی او ډېرو خلکو تعلیم کړي، خو د داسې چې مطلب یو ښه تعلیم چې هغې کې ورته مورلز چې کوم دی او یو اخلاقي تعلیم، نو کوشش وکړئ چې خپل ماشومانو ته یو ښه ماحول چې کوم دی پرووایډ کړئ. صحیح ده، او د غلطو خلکو نه یې بچ کړئ او دا به چې کوم دی د دوی د مستقبل لپاره هم ښه وي او د یو ملک او د قوم د ترقۍ لپاره به هم ښه وي. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښ شوي وي. که ویډیو خوښه شوي دي دا چینل چې کوم دی سبسکرایب کړئ او ما ته دا ووایئ په کمنټ کې چې آیا دا ویډیوز چې کوم دي دا زه نورې جوړې کړم د ماشومانو په تربیت حوالې سره، او یا دا ویډیو تاسو لپاره فایده منه وه او که نه وه. ډېره مهرباني، والسلام.